کې او خوا شاته پټو ته ختلی وه پټي هم لا وکړلي په جومات ورتلو خو دیوال یې ارتولی دی جومات ته خدای بد کړی دی قدرمنو کتونکو د پروګرام په دې برخه کې به مونږ زو د مینی بټانو ته چېرته چې د کتیاړی نه مینی بټان زربیک خونیډن او په دغه شانتې بیا دا سړک چې کوم دی نو دا اوج ته رسېدلی دی په دې سړک باندې تقریبا 2 کاله وشو چې په دې باندې کار شروع شوی دی خو تر اوسه پورې دا سړک چې کوم دی نو دا مکمل نه شو په دغه حواله باندې به مونږ د دغه ځګي د ولس نه تپوس کوو چې یاره هغوی د کومو ستونزو سره مخ دي ځکه چې زیاتره خلک فریاد کوي چې یاره په دې باندې دوړې دي او بیا چې کوم ګاډي دغلته کې خلک ځي په ټیکسي باندې بیایي نو څه خو تیل ګران شوي دي خو سره سړک حالت داسې دی چې هغه کرایه نه چې کوم دی نو یو په 2 باندې د هغې دغلته کې اخیستی کېږي په دغه حواله باندې یو خوړګۍ چې کوم دی نو هغه هم خلک وایي چې هغه د هغې تعمیر هم چې کوم دی دا ټیک نه دی شوی نو په خپل دې پروګرام کې به مونږ تاسو د دغه ځګي ولس ته مخامخ کوو چې هغې د دغه سړک په حواله باندې سوی څومره تکلیف د هغې ته څومره خوښ چې په دې باندې کار شروع شوی دی کم حد ته رسېدلی دی او څومره پاتې دی په دغې باندې به د هغه ځګي د ولس سره خبره کوو شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد حبیب عابد دی د دې بټانو مینې اوسېدونکی یم د ټول نه وړاندې خو زه د خیبر نیوز ډېره زیاته شکریا ادا کوم ډېره مننه کوم چې په دې ناوړه په دې حالاتو کې راغلل او زموږ په دې روډ باندې وزټ وکړو او دا خبرې چارواکو ته وړاندې کړې په دې روډ باندې هسې ډېرې زیاتې خبرې کېدی شي خو اهمې خبرې چې کوم دي هغه دا دي چې زما اعلی چارواکو ته د دې سره چې کوم ادارې منسلک دي هغې ته زه دا یو ریکویسټ کوم دا یو خبره ورته کوم چې زموږ په دې علاقه کې زیاتره خلک چې کوم دی غریبان خلک دی هغه خلک د چا چې خپل ګاډي دي هغوی خو مطلب په دې غاړه هم وتی شي د دې نه باوجود په بوچ باندې هم وتی شي خو غریب خلک کم خلک چې د هغوی بیماری د هغوی غم خادي د هغوی مړی لوېدلی نو هغه خلک چې کوم دی په دې مجبوره شوي دي چې په ګاډي په کټونو کې خپل بیمار او خپل دغه واچوي او د وړي هلته رسوي که نه نو دغه طاقت هغوی نشي لرلی ځکه چې د روډ د خرابوالي په وجه باندې کم ټکسیان چې کوم دي نو چا چې به 500 روپۍ اخیستې هغوی اوس 1200 1500 2000 ته خبر رسېدلی او د هغې باوجود چې کوم دی هم ډیلۍ پکې نو زه د اعلی چارواکو ته د دې خبر نیوز پسترګه په شیشه باندې دا ریکویسټ کوم دا ورته زه یو درخواست کوم چې په دې خلکو په دې غریبو خلکو باندې دې لږ رحم وکړي را دي شي په دې کې زه دا هم نه وایم چې د ګورنمنټ په پکې مطلب صلاح شي یا به د ګورنمنټ په دې کې مطلب کاري که فرض کو زمونږ د غرونه کم چې ټیکهداران روڼې دي هغې ته څه ستونزې مناسب ستونزې نو په کار دا ده چې ګورنمنټ هغه هم ومني او دې خلکو ته چې کوم دی ریلیف ورکړي او دا کار شروع کړي ځکه که هغې ته پیسې نه میلاویږي نو بیا زموږ دا روډ امپاسبل دی نو زه د خیبر نیوز په شیشه باندې خپل اعلی چارواکو ته دا ریکویسټ کوم چې دغه خلک دی واوري د دوی چې کم مناسب څه خبرې دي هغه دی ولا حل کی چې زموږ روډ پای ته زموږ د دې روډ تپوس هم وکړو موږ ته ډېر تکلیف دی د دې روډ له د دې 2 کاله وشو چې دا روډ دغه شان پروت دی او الټه د ګاډیو ټایرونه خراب شو پرون یو مړی و هغه مړی عاجز ما د خلکو کسانو تپوس وکړو چې بای په دې مړي کې باید دې مړي ته دونه تکلیف رسېدلی چې ته ویلی نه شم نو زه دا خواست کوم دا درخواست دی دا زما اپیل دی دا زما د سایډه ټولو ته یو سوال دی هرې پارټۍ والته دا نه چې یوازې پی ټي آی والته هر سړي ته مې دا یو سوال دی چې باید د دې روډ کې باید لازمي تپوس ورکړی شي د دې مخکې باید خبر راشي باید د دې لازمي څه دغه خبر راشي چې موږ د باید د دې موږ څه ګناه کړی نه زموږ دا خلک غریب خلک دی د تپوس د دې ځای کې څوک نشته دی زه یو اپیل کوم یو سوال کوم یو منت کوم او دا باید که موږ باید څه غلطي شوي چې موږ ته دې ووایي چې یاره راشه په موټر سایکل یې وایي نه راشه دا نه دوی د دې روډ ته ته وګوره که نه اندازه چې وایله ځکه معمولي اندازه د دې روډ واله والله ډېر سخت خفه شوي یو په ایمان که پیسې را سره وي په خپل هم دا روډ پخوو او هېڅ چاته هم نه وي نو سوال کوو اپیل کوو باید ستاسو شکریه ادا کوم السلام علیکم زما نوم سید محمد ادریس دی سوشل ورکر یم زه د خیبر نیوز نماینده اسرار صاحب ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې هغه راغله او د دې علاقې کومه پټه ستونزه چې ده د هغې باره کې د خلکو د رایې واخیستله چونکې دا د ډېر وخت نه دا خبر را روانه ده د دې کم کمپلیټیشن هغه وخت چې دی هغه پوره شوی دی او د هغې نه علاوه نور هم ډېر وخت شو خو پوهېږو نه چې د چارواکو د حکومتو او د کم ټیکهدار ترمنځ کم هغه د دې بیه مه شوي ده په هغې کې څه اونچ نیچ راغلی نو هغه په ځای نه دخ کېږي نو زمونږ د حکومت ته خواست دی چې ته خو په ټیکدره کې هلته مونږ ته دغه ټول پلازه لګې زموږ په عام دغه باندې زموږ د روډونو دا حل دی ته چې ټول پلازه لګې ته د څه شي ټول پلازه لګې د څه شي پیسې تیارې
د دې د مخکې نه زموږ د دیر سره زموږ د مویده شوي ده چې دلته به د سره دا ټیکسونه یي نه هغه ټیکسونه تا زموږ سره کړي د دې روډ چې کوم دی زموږ د روډونو دا حل دی ته موږ ته په هغه ځای کې ټیکس ټول پلازې لګې نو برای مهرباني دغه د خپل ځای خبره هغه که ته هر څه کې خو دلته د راشه ته روډونه تماشه لګه وکړه دلته بیماران دي دلته میلمانه چې راځي زموږ د دې کوم غریب کس دی هغه بیمار شي هغه چې ځي چې ټیکسي والا دغه کې یاره زما ټیرونه خرابېږي او زه داسې نشم تللی دغه ځای ته دغه ځای درتلو قابل نه دی نو موږ هم انسانان یو بنیادي کوم حق چې دی پکار چې دا موږ له راکړی شي او دا روډ زر تر زره جوړ کړی شي که نه بیا به دا عوام چې دي د په نور هر څه دپاره د سیاسي ورکران د هر څه دپاره دوی ځي هلته روډونه بندوي دا به دا ټول قوم راوځي او همدغه پریس کلب مخې ته به روډ بند کړی بیا به د دې ذمهوار چې کوم دی د اعلی چارواکي زه امجد د دې غریب آباد اوسېدونکی خبرې کوم چې مونږ دا روډ بیخي داسې خراب شوی دی چې زموږ سره خو په دې کې څوک ځي نه ځکه چې د هغې کې بل ورځ زنانه په دې لار روانې باران شوی او زنانه پکې هم راوغورځېدې او زمونږ دا ګاډي دی دا مونږ ټیک کړو نو یو خو نن سبا به سپیر پارټ هم ډېر ارزان دي او په دې وجه باندې مونږ په دې لاره باندې چې مونږ پکې کار وکړو نو لا میاشت شوي نه بیا پکې د 10,000 د 20,000 روپو پکې مونږ بیا دوباره کار کوو نو زمونږ د چارواکو ته دا دغه دی چې باید دا روډ مونږ له بالکل تارکولي کړي او که نه یې نه تارکولي کړي نو بند یې کړي بیخي دې بند کړي چې نو څوک پې ځي نو چې دا به د ټول نه غوریزه خبره وي اورئ نه پې پیاده څوک تللی شي او نه پې ګاډي کې څوک تللی شي او که په موټر سایکل باندې روان نو بیا ګردو کې خو به د ګیټۍ باید په هر ځای کې چې هر انسان په ګردو کې ګیټۍ دې لارې ته په وجې نه شوي دي زما نوم نصیر احمد دی او په دې روډ باندې موږ ځو راځو نو دا تقریبا زما د موټر سایکل تاسو نه مې دریم ټایر دی چې ما بدل کو دا د سړک د لاسه سړک چې کوم انتهایی خراب دی خلک څه وایي که چېرته ګردو بیماري نو دې سړک له دې راځي نو بس د هغې غټ مثال دا دی زما نوم امیر نواب دی زه له دې ځای اوسېدونکی یم او ستاسو شکریه ادا کوم تاسو را دې معلومات اوس بر یو کس نه راغلی دې معلومات چا نه کړی چې دې خپل ورانه کړی دی کو نه کړی روډ خو سراسر د وجه پورې خراب دی د ګډاړې پورې خراب دی خو باقي موږ ته دا پیپون لګېدي دا پیپون ته پکار نه دي دا ما د 20,000 روپو نقصان کړی دا دیوال تاسو ول دوته دیوال غورځولی دی دا کوټه د اوبو ډکه شوه بدې پیپونو کې اوبه نه وتې نو موږ دا چې اوس الله کسان له دا پکار چې موږ په دې باندې کلوډ وکړي او دا پیپونو کې دا اوبه نه وځي اوبه ډېرې دي خوله علاقه ډېره ده اوبه به دې کې وځي نه موږ ډېر غټ ورانه کړی دی زما نوم عبدالغفور دی او د مینې بټان اوسېدونکی ما دې مو دونه ډب کړی چې او د هغې نه شاته شو نه کورونه و هغې ته ختلي وو نه پې څوک تللی شو نه پې راتلی شو وروره دا پیپونه یې کېښودي دا پیپونه ټیک نه دي زه دا سوال کوم چې یا دې ښه ور وکړي او یا دې چې دغه ورته یې خول دي کېښود چې دا ډن مونږ ته نه سازوي زما نوم سجاد دی د مینې بټان اوسېدونکی د دې خوړ متعلق دا خبره ده چې زموږ دا کیلوټ دی نو په دې کیلوټ باندې زموږ په خپله باندې ګاډي دي لکه دې چې راشو نو دویم ګاډی پکې هم نه پاس کېږي دا ځای ډېر خراب دی اوبو وړی دی او دې له غټ کیلوټ پکار دی کیلوټ پکار دی ښه مزدار چې دا ګاډي پکې هم ښه مزدار په دویم ګاډی پکې نه پاس کېږي ځای ډېر روان دی که چېرته خوړ راوځي پر اسکا نو بهي دا داسې مسله ده چې موږ به بیا دویم ګاډی چې کېږي نو بیا به ولیږي ګاډی به ولیږي